دغه سره کوم نه بدېږي چې ته د جوماتونو اضافه وکړه، یو ته هلته د مدرسو اضافه وکړه، یو هلته ته داسې خلک پیدا وکړه. کومه علاقه چې کوم شیانو سره جوړېږي هغه موږ ته اسلام یو لیاره ښیلي دي چې هغه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په هر یو عمل کې هغه شریکه دی او هغه موږ ته برابره معلومه هم دی چې کوم ښه دی او کوم بد دی. په قوم کې د علماو احترام هم پکار دی، په قوم کې د مشرانو چې کوم ځای دی هغه هم پکار دی، په قوم کې کوم مشران دی د هغو هم ځای پکار دی. په کوم خلک چې په خپلو خلکو باندې اعتماد نه لري، کوم خلک چې خپل منځ کې نستی نه لري، نو بیا که د کالي کې دوه ورونه هم وي چې په یو مور او د یو پلار وي، که د هغو په نظري کې نستی نه لري، هغه د یو بل سره د خبرو دپاره مشوره نه لري، دوه ورونه چې کوم دي هغه هم هېڅکله یوز نشي کېدلی. د هغو منځ کې چې کومه مسله وي هغه به تر هغه وخته پرې نه فیصله کېږي تر څو پرې هغه دوه ورونه په خپل منځ کې نستی ونه لري. که ته تندو یې او که ته قوم یې، که ته مصرخیل یې او که تاسو توره څپې دی، د تو خبرو حل دا نه دی چې ته مثلا تو ته بهر نه یې سړی رسي هغه به تو ته حل راوړي. تو سره حل دی، تو حل عدالت سره نشته دی، تو حل ډي سي پولیټیکل سره نه و نن ورته ډي سي هغه سره نشته دی، تو حل پارټي ټریبونل یاره ونه بستلی، تو حل دغه ججان یاره ونه بستل چې دلته ناست دي. که تو حل وایې ته به نن داسې زنګېدلی نه. که تو د خبرو حل په 23 کالو کې چې تو ته مختلف قومونه راغللو، مختلفې جرګې راغللې، تو مړي په وار کړلو، تو پرژلي په وار کړلو، تو څو میاشتې جنګونه په وکړلو، تو جیلونه په تېر کړلو، په 23 کالو کې تو د خبرې حل راونه وتلو. نو پاکستان حکومت ته دا خبره د مسله کشمیر نه به کمه نه وي، په دې سره د هغې حل یا نه راوځي او د دې خبرې حل یا نه راوځي. خو تاسو ته موږ دا وایو دغه مشرانو ته کوم یایو اعتماد بروسه به په چا باندې کوې؟ خپلې مسالې حل دپاره که ته بار دا سوچ لرې چې نه حکومت ته څو حکومت یې حل ورپسې ته منډه کړي هغه بل چا ته منډه کړي، نو دې وجه نه موږ سره پرې توانونه وکړل. ما تاسو مشرانو ته یو حل راوړی دی، وایي تاسو مشرانو ته یوه مشوره راوړې دی چې تاسو ځینې مشوره وکړو، ځینې تاسو خپل منځ کې کښېنو یوه خبره راوباسو. په کورمې کې ټولو نه غریب خلک، ټولو نه مجبور خلک له شرزیاتو نه علاوه بل هیڅ ته نشته دي. زه تاسو ته قسم صلی شم تاسو کې بوسه داسې خلک دي چې هغه نه راغلي هغه به قرضداره کړي په کرایې باندې دي په وارې که که حل دې په مړو په ډاس باندې راوباسو بیا که پټون ژوندان نشته هېڅ هم نشته. کوم خبره وکړئ چې نه کوم خبره نه دی، کوم خبره نه دی، اتفاق خبره چې دا خلک جنجال نه خلاصي. موږ خلکو ته وایو چې ته یوه ځان باندې سخته تېره کړه چې دا قوم ترقي ته راشي. 23 کالو کې تا یې درخواست د کالج نه دی ورکړی، په 23 کالو کې تا یې درخواست د روډ نه دی ورکړی، په 23 کالو کې تا اوسه پرې په دغې علاقې کې د حکومت نه 15 کسان نه دي بندي کړي، په 23 کالو کې تا نه د خسادار ته سړی نه شي وتلی، لیوي ته نه شي وتلی، ملیشې ته نه شي وتلی، پوج ته نه شي وتلی. لسم خطر کې سکول نشته چې سکول واغاړئ. و دغې مثالې ته دې رقم ته ولاړې چې ته چې بالکل د قرآن و حدیث کې راغلي چې تندو یې ونه مني ته چې ته دوزخ ته ځې، اوس قوم ته وایي چې ته ونه ورسه چې ته دوزخ ته ځې. تاسو د قرآن او د حدیث حرف نه دی چې بدلېږي نه. خلکو په خپلو مشرانو اعتماد ولرو، دې ته وایه چې بس وکړه که تو کې میټي 100 وي 50 یې که 50 وي 25 یې که 25 یې لاس یې که لاس یې 15 یې که، خو ته وایه چې بس دا حل راوباسه. تاسو کوم تکړه خلک دی عمر خان شیرزای نشته دی، تو مړ شي بیا ته دا دې راوړي جنازې ته، خو ته روغه هېڅوک نشته دی. تا نور وکړه موږ درته ته وایو که تاسو ته مو منځ ته خلک راولو، سیاسي خلک نه راولو چې سبا تا ته وایي چې دا ووټونو دپاره راغلی. تا ته زه داسې خلک راولم چې هغه نه تا پېژندي نه پېژندي، چې تا ته کومه خبره وکړي چې حکومت یې نه مني چې سبا تا نه مخکې هغه حکومت ته لاس ورچولی. تو ته مو مانځ ته داسې خلک راولئ چې دغه په کور کې خپله جج وي، دغه په کور کې کارنیل وي، دغه په کور کې افسر وي، دغه په کور کې بابو وي، هغه په حکومت باندې خبره ځي. تاسو ته مو داسې خلک راولو. مشر کې نو تاسو یې ستړي شولو. هغه خلک یاد ته زه نه لوستې په تماشو باندې چې کله به یې څه ډاس وکړي. د لږو خلکو به پیدا وي، د ډېرو به تاوان وي.
د ډېرو خلکو په پیدا یې د لږو خلکو په تاوان دا نه برابرېږي خلکو دا شی جوړېږي نه څه دا ټول به په یوې خولې شي ته صرف دا خبره ده یا دا په بل به په یوې خولې شي هغه کې به د لږو ګاټې د ډېرو به تاواني د ډېرو به ګاټې د لږو به تاواني اوس ذلیل کېږو چې تاسو ته مو دا سوال درته کوم ډېرې خلاص ته راغلی اوس زه به تا دا وایم چې موږ کوم خلک رضیا به موږ دې خبرې حواله ته خله پوچېتو چې تو تقسیم سر نه لیک پرې ورسېږي د پاټون یا دغه څه څومره ملګري راغلي د هغو په دغې خاورې کې انچان یې قرآن قسم مو درته کوو چې تاسو والا کښې کې به مو رفیق خوند اخلو چې مو بې لګوو د دې دپاره مو ته راغلي تاسو مشرانو ته زه سوال کوم د خپله طرفه بس نور اخلاص سره ایمانداري سره رامخکې شو دا ځمکه والا امام محمد قاسم راغلی میر بخت هغه نه پاتې دی بیا مو کړای راغلو هغه نه پاتې دی اوس امام مشران د هغو نه پاتې دي بیا به مو نه پاتې کېږو په یقین سره درته وایم چې یو الماسای هم اوسه پرې دغه قبر ته په کال کې نه ورځي ته څه یې څه ته به دغو ته ځمکه وګټې ته المسي بیا ته قبر ته درځي موږ تاسو ته داسې وایو چې د خبرو حل کومه تا ته وایم په دغو مشرانو اعتماد چې مخکې د کړو بس اعتماد ورکړه ته بس یو حل درته راوباسه ته ونې دا شک مه لره چې وروسته تر ته دلته قسمه کړه هلته کړه ته څومره قسمونه قرآن نه وکړو نو تاسو ته زه صرف دې دپاره راغلی یم وړکه به یم شاید په ځینو خبرو به نه پوهېږم که اخلاص مې درته راوړی دی او یو فکر مې درته راوړی دی او دا زړه مې غواړي چې دغسې نه تاسو نور وځو خدای دې وکړي چې موږ راتاږي تاسو د دواړو پیرې کېنو دپاره د خیر و د برکات والا ذریعه وګرځي مننه